أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نننی درس کې به انشاءالله العزیز سورة کهف پارہ نمبر 15 رکو نمبر 4 آیات نمبر 27-28 دو آیاتونه چې نو هغه ویلې کیږي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله چې نو هغه حضور علیه الصلاۃ والسلام ته ترغیب ورکړي وتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک تجھے نو هغه تلاوت کا بیان کا هغه څه چې کوم وحی کولی شي ستا طرف ته ستا د رب د طرف نه الله جل جلاله جی تا ته کوم وحی کړي قوم قرآن یې ته بیان کړی دی نو دا دوی ته چې نو هغه الوله دا دوی ته چې نو هغه بیان کا لا مبدل لکلماته د الله جل جلاله کلام لره چې نو هغه د هغه خبرو لره چې نو هغه بدلیدل نشتی. الله رب العزت چې څنګه چې نو هغه ازلی ذات دی چې نه ولا ابتدا او نه ولا انتها و دغه شانتی د الله کلام دا د الله صفت دی د هغې دپاره دا مخلوق نه دی نه ولا ابتدا شته نه انتها یعنی د الله رب العزت کلام دا د الله پاک صفت دی او دا مخلوق چې دی نو هغه نه دی نو د الله رب العزت کلام له بدلیدل دا نشتی. اوس دې کې یو عام چې نو هغه سوال واردېږي چې د قرآن پاک کې دا کم ناسخ او منسوخ چې دی نو هغه راځي نو دا خو ګویا د الله رب العزت یو حکم یو بیا هغه بدل شولو نو د هغې جواب چې دی نو هغه دا دی چې د الله کلام لره بدلیدل نشتی. دا خو د مخکې نه دغه خبره چې نو هغه ثابت دی د الله په علم کې چې دا حکم به در دې وخته پورې چې نو هغه جاری بیا به دا د هغې نه وروسته منسوخ شي او د دې لپاره ناسخ چې نو هغه به دا حکم راځي نو دې له بدلیدل نشتی بلکې دا چې څنګه الله رب العزت د مخکې نه یو حکم د یو ټیمه پورې مقرر کړو هم هغه شانتیا که حکم چلیږي د هغې کې تبدیلي چې نو هغه نه ده راغلي. ولن تجد من دونه ملتحدا او تو به هیڅ کله بیا نه مومې د الله نه ما سوا چې دی نو هغه څه د پناه ځای نو د پناه ځای دا صرف یو د الله سره دی ځکه الله رب العزت قرآن کریم کې بار بار چې دی نو هغه د خپل ذات الهي سره د پناه غوښتلو چې نو هغه ترغیب ورکړی دی. لکه اخرني دوه سورتونه کې وګورئ نو پای کې بار دواړه پیرې الله په مخ وایي چې تاسو چې نو د الله سره پناه غواړئ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نو د الله سره چې نو هغه پناه غواړئ د الله نه ما سوا چې نو هغه بل څوک پناه ورکوونکی دا نشته. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وزدې د شان نزول متعلق چې نو هغه مختلف واقعیت لیکلي دي خو دغه ټولې واقع چې نو هغه په خپل ځای باندې بالکل صحیح کېدی شي. د هغې ټولو لوبې لوباب خلاصه چې نو هغه دا ده چې دا آیاتونه چې نو هغه نازل شوي ولو په هغه وخت کې چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام مکه مکرمه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې به صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې نو هغه بناسول نبی علیه الصلاۃ والسلام مجلس کې اکثر د صحابو چې نو هغه د غربت حالت او کمزوري ول. یو پیره حضور علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې سلمان پارسی رضی الله تعالی عنہ دغه شان چې نو حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ حضرت یاسر رضی الله تعالی عنہ داسې دا کمزوري صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ناسونو په هغې کې سلمان پارسی رضی الله تعالی عنہ جامې چې نو هغه د وړۍ وي محنت وغیره چې نو کارونه خپل کول په هغې باندې خوله راغلي نو هغه خو د وړۍ ول هغه خوله ګرمي دا به نو د هغې نه به بدبوي چې نو هغه بیا د وړۍ هغه بوی به راتوتېدلو نو چې کله داسې ول نو د مکې سرتارانو وفد چې نو هغه رالو چې په هغه وخت کې د هغوی په وفد کې یو سړی چې نو هغه عوینه بنت حسین الفرازي چې نو هغه ول نو چې کله دی راللو نو دوی دغې وفد کسانو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته وویل د الله رسوله موږ چې نو هغه ستاسو مجلس وکینو
مونږ راغلی چې ستاسو خبرې چې هغه واورو خو زمونږ شرط دا دی چې دا کمزوري غریبانان صحابه چې هغه د خپل مجلس نه پاسو او دوی لري دا مضمون که خیال مو کړی په صورت انعام کې چې هغه هم تیر شو او په 11مه سپاره کې چې هغه په صورت یونس کې چې هغه هم تیر شو نو آلته هم د ویلو نو چې کله الله رب العزت پیغمبر چې هغه دا اراده وکړله چې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین خو هغه اسیم مسلمانان دي خو که چېرته زه دوی پاسو ملک صحت د پاره او دی راشي او خبره واوري په دوی باندې اثر وشي ایمان قبول کړي غټه خبره وي دا به نوره فایده چې نه هغه وشي حالانکه فقهي لحاظ باندې هم دا جایز ول لکه استاد د هغه میلمانه راشي شاګردان ته یې تاسو پاسه زو د سره خبره مې پیری د هغه مریدانی یا پلاری د هغه مسلګر راشي زو اولاد ته وي نو دې ټولو نه د حضور درجه خو اوچته ده نو چې دوی ته کله دغه فقهي لحاظ باندې دا حق حاصل دی دوی پاسولی شي لرې کولی شي نو حضور ته په طریقې اولاد چې دی نو هغه دا حق حاصل ولو خو الله جل جلاله تر د قیامته پورې د غریب چې هغه لاج ساتلو د کمزوري سړی چې دی هغه علاج ساتلو ولی بیا به چې هغه هر وخت په هر مجلس کې خلکو به غټېټو خلکو له مالدارو خلکو له اهل ثروت خلکو له به چې هغه ترجیح ورکول او دا به سنت ګڼل لکه څنګه چې اوس هم مونږ چې هغه کم سنت زموږ د خواهش مطابق نو هغې له زور ډېر ورکوو که نه نو بیا به خلکو دا هم چې هغه کول نو الله یو قانون بیان کړلو چې ګورئ یاد ساتئ اصل حضور علیه الصلاة والسلام مخاطب خو خطاب امت ته دی چې د کم خلکو سره تعلق ساتل جوړول پکار دي کم خلکو سره ناسته چې هغه پکار ده دغه اهل ثروت خلک په دوی باندې نازېږي ما اوس هم زمونږ اکثر کو ګورو په هر لحاظ سره په هر جماعت په هر تنظیم په هر چې هغه په دنیا په هر لیول چې تاسو راشئ وګورئ زمونږ خلک اکثر دغه خلکو د جیانو هغه لږ د خوشحالۍ او د هغوی ته د رجحان چې دی نو هغه ډېر کوي حالانکې دا چې وکتلی شي نو قرآن اسلوب خلاف دی دغه غریب سړی کمزوری سړی دی به په اخلاص لګوي دی به ستا سره چې نو هغه مخلص وي که دا جماعتي اعتبار سره وي که دا د کارکون په اعتبار سره وي که دا د محلې په اعتبار سره وي که دا د ګاونډ په اعتبار سره وي دی به همیشه چې نو هغه په اخلاص وي او دا کم چې غټ خلک دي مالدار خلک دي پیسې والا دي دی به په یو شي کې هم په اخلاص سره چې نو هغه ستا سره نه فطرت جوړ شوی دی خلک هغوی طرف ته هغه شانتې مایله کېږي قرآن وایي داسې مه کوئ نو حضور علیه الصلاة والسلام ته الله جل جلاله نه تو هغه کسان چې نو هغه مشړه څنګه چې په صورت انعام کې چې نو آتک شروع ولا تدرد الذین هغه کسان مشړه کم چې نو هغه یدعون دا غوي الله چې نو خپل رب رابلی بیگا او سبا که چرته تا دې وکړلو نو تو به شي چې نو هغه فتکون من الظالمین تو به د ظالمان نه یعنی نا انصاف کوونکو نه چې نو هغه بشي نو الله جل جلاله دا آیات راولېږلو واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی دا غوی پاسول دا خو چې نو هغه سره غټه خبره ده بلکې الله ووی داسې نه تو هم د دې سره خپل مجلس چې نو هغه اختیار کا ستا ناسته پاسته دا دې هم د دغې خلکو سره وي هغې خلکو سره چې ستا ناسته پاسته او تعلق وي د هغوی سره چې ستا ډېر ټایم چې دی نو هغه صرف کېږي کم خلک یدعون ربهم بالغداة والعشي چې د هغوی الله رب العزت رابلي د الله ذکر کوي د الله په عبادت کې چې نو هغه مشغول وي بیګا او سبا بیګا او سبا نه چې نو هغه مراد ده مداومت سره یعنی نیکان او صلحا خلقی اوس مونږ وګورو کنه آیا زمونږ په مرګرو کې زما په دوستانو کې زما په تعلقدارو کې نیکان خلق او صلحا علما نیکان خلق ډیر دي او کبه دي نه خلق ډیر دي او بیا چې کله زما خواله چې نو هغه د غراشي نو چې دا راشي نو زه دغه بيدینو خلکو ته ډیر زیات مایل کېږم دا غوی چې نو هغه د زړه نه ادب احترام او قدر ډیر کوم او کله دغه علما او صلحا او د نیکانو کوم زما په دعوت کې زما په واده کې زما په کویدنه کې زما په اسی پروګرام کې زه دغه خلک ډیر چې نو هغه رابلم او کده دې په بابا چې نو هغه مقابل کې هغه خلک چې هغه د دین نه هم چې نو هغه خبر نه دغه رابلم نو الله رب العزت خپل پیغمبر ته وي واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم نو گویا دا یو قسم دا د چې نو هغه دغه معیار هم د دوستۍ معیار چې نو هغه هم ښودلی شولو
لکه څنګه چې مخکې بچیانو هغه به بیا راشي نو پای کې الله رب العزت فرمان دی چې دا څومره هم اخلا دوستان دي دا ټول به په ورځ د قیامت باندې چې نو هغه د یو بل دشمنان شي الا المتقین سوا چې نو هغه د نیکانو صالحان نه چې دوی به په ورځ د قیامت هم د یو بل شفاعت کوي دوی به په هغه ورځ باندې د یو بل خیر خوایي بهرحال نو الله وی چې نو هغه دوی چرته ونه شړلی هغه کسان چې هغه سحر او ماښام خپل رب رابلی یریدون وجهه او بدغه محض د الله رضا چې نو هغه مقصود وي دغه کې نو هغه نور څه نه ولا تعد عیناک عنهم نو ستاسو سترګې چې تیر نوځي یعنی ستاسو نو هغه د نظر توجه و نه وړي د دینه د دوی ته خپل توجه چې نو هغه ساته تريد زینت الحیات الدنیا تو چې نو هغه غواړي خایس د دنیا ژوند د دنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه نو دی چې نو هغه اوینه بن حسن الفزاری یا د هغه سره چې نو امیه ابن خلف یا د مکه نورو مشرکانو چې کومه مطالبه کړل چې د غریبانان صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین پاسو موږ به سره کینو چرته د دوی خبره چې نو هغه ونه مني ولا توته چرته هم د دوی خبره ونه مني ما ان اغفلنا قلبه عن ذکرنا هغه کسان چې دا غوي زړونه مونږ چې نو هغه غافل کړي د خپل ذکر نه وتبع هواه او هغه تابعداري چې نو هغه کړي د خپل خواهشاتو وکانه امره فرطا او د دوی دا کار چې نو هغه د حد نه تیر شوی دی ولې دا نه تیر دی ځکه دوی سره د انسانیت قدر نشته دې سره چې نو هغه د الله د خبرې د الله د حکم چې نو هغه قدر نه دشته الله دې موږ ته صحیح پوها او صحیح عمل نصیب کړي وَاتْلُ تُؤْلُوَ تلاوت کما آغس اوحیه چې وحی شوی د الیک تا من کتاب ربک استاد رب د کتاب لا مبدل نشته هیڅوک بدلون کې لکلماته د هغه د خبرو کلمو ولن تجد من دونه او تو بهس کله انمومي دا غنما سوا ملتحد سپنا وصبر او نو صبر وکرا ټینګ کړه نفسک خپل ځان ایثار کا خپل ځان مال الذين دای خلق سره يدعون چې هغه بل ربهم خپل رب بالغدات سحر والعشي او ما خام يريدون دی غواړي وجه رضا ده ولا تعد عیناک او تو جن ماړ وسترګي انهم د دین ولا تعد عیناک انهم او تو توجه ماړ ود دین تريد زینت الحیات الدنیا تو واړ چې نو هغه ژوند د دنیا خایس د ژوند د دنیا ولا تطع او ممن وینا من د هغه چا اغفلنا چې غافل کړي د مونږه قلب هوزړه داغه ان ذکرنا د خپل ذکرنا وتبع هواه او هغه تابعداري کړي د خپل خواهشو وکانه امره فرطا او د کار داغه د حد نه تیر شوی